سلام می قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او دا مهال موجود یم د خیبر ضلع په باړه پریس کلب کې چېرته کې چې نن د معروف کاروان له اړخه سپرلی په خیبر راغی په نوم سره د یوې مشاعرې تابیا شوې ده. په دې مشاعره کې به شعرونه هم تاسو ته اورو، د شاعرانو غزلونه به هم تاسو ته اورو، د هغوی سره به خبرې هم کوو. پیران د زندانانو نه تکړه شول، دمونه په موبایل کې خبر راکوي سوال کې ګل یا ستا وعدې د شماره ووتې او ډېرې دې اوږدې د شماره ووتې او دلته په وجود پورې چې سر نه وي داسې حادثې د شماره ووتې او دلته یې منځونو شمار 15 وخته، دلته د منځونو شمار 15 وخته او دلته جنازې د شماره ووتې او څوک لاس په نام درته ولاړ یم او بیا دې هم ګیلې د شماره ووتې رنګ د بل نه وانخلي ورک به شي خپل غزل او ځان مې پکې ولیدو اوس مې شو غزل چې سګنای کال موسمونه لیونی دي، سګنای کال موسمونه لیونی دي په خزان کې چې راغلي پسرلی دي. حد عمر وي چې خلق پوری نه خوښوي، خو یو همراز و چې تر مرګ یې په خېټه خوښوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معروف یم دغه لوکې سره مې تعلق دی. شاعران چې کوم دیان دي دغه لوکې ایسادو بلکې ډېر مثبت سوچ لري. د لوکې چې کم خایسته کم مسله مسایل دي یا په یو ډیفرنٹ انداز کې خلکو لا پیش کوي. نو دغه موږ سالانه سپرلی په خبرالو مشاعره منعقد کوو. پاکه دا ټول د لوړګي راوخه د کیلو پیره شاعرونو سره یو ځای کوو. نور شپه کې پروت دی، نه په دې مال او جایداد، نه په پیسې کې پروت دی او سکون د زړه بچیا خدای ته سجده کې پروت دی، هم په سجده کې پروت دی بلها ثواب بچیا، علم رڼا ده د ژوند زما ګلاب بچیا. همرازو پریدای شاعرانو رسراوټ نه پیټ نه او پیژنګالو کیږي او بل ادب لا ډیر از یو ته پښتو ادب لا ډیر از یو ته فایده راسي، ډیر ښه مواد ور راسي او دا د پښتو ژبه او د پښتو ادب یو ډیر غټ خدمت دی. سړیتوب په جسم نه دی مالوي دی چې په کام وطن ماین وي دا سړی. جی ناظرین، تاسو کتل د شوراو تاثرات دغه قسمه غونډې په علاقه کې ادبي حلقو له وده ورکوي او ادب محفوظ کوي. محمود الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر. څوک لاس په نام درته ولاړ یم او بیا دې هم ګیلې د شماره ووتې